دا 1500 روپۍ دل ورکوم په سکرین یې ذکر راولم په شیشه چې ابراهیم دې ته ډېر زیات خوشحاليږي پیسو ته. نو زمونږ دغه وسو په سکرین خودلو مطلب هرګز دا نه دی چې موږ وخایو چې چا دله موږ پیسې ورکړي ده او چونکې خوشحاليږي په دې نو تاسو مرسته وکړئ د دې مرستیال جوړ شي. ابراهیم دا واله به دې بدن لمم والي ها صحیح ده ها مم به پیراوړي ها کېلې به ځان لوالي جی ما بازار کې کار وکړ جی اوس نشم کولی اوس مجبور نشم کولی چاله ډوډۍ پخوم چې ودونه چاله خدمت کوم چاله جامې وینځم نو سړه تاوده راکړي واړوله راوړم انا سپړه در بچیه د خلکو خدمت کوم او ناجوړه یم څه کسکر را پرېوځم شوګر بیمار خو نه ټینګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو دنیا امتحانګاه ده. دلته په خان غریب نواب پر سړي باندې امتحان دی. دا امتحان په چا باندې سخت شي چې هغه ته په ژوند کې ډېرې کړه مې ډېرې سختې ډېر مشکلات راځي. قدرمنو کتونکو بس خپله خبره ډېره اوږدوم نه خو راغلی متخبه علاقه ده جونګھړو ته راغلم. یو کاکاجي دی دلته چې په 2-3 مرلې کور کې ژوند تېري کور یې کچه دی کوټه یې کچه ده. دې نه مخکې یو کوټه به بله را پرېوتې وه خو الله پاک بچ کړي دي. ډېر د غربت سره د بېوسۍ سره ژوند تېروي. 3 بچي دي 2 د ګټې وټې نه دي. یو به تاسو ته ښکاري په دغه سکرین باندې چې معذوره دی پیدایشي ښه ځوان دی د ښه عمر خاوند دی تقریبا 30 سال به عمري د خوارۍ نه وتی دی خو دوسم د خوارۍ دی معذوره دی ډیسیبل دی په کټ پروت دی مور او پلار ته محتاج دی خدمت ته. قدرمنو کتونکو د دغه کورنۍ دغه داستان به نن تاسو ته په سکرین راولو چې دغه کاکاجي د څومره مشکلاتو سره ژوند تېروي. دا به تاسو ته په پروګرام کې ښیو او ټول نه مخکې زه د واجد به یې ډېره شکریا ادا کوم. زموږ رور دی زموږ ملګری دی هغه موږ ته دا کور وښودو چې دې کاکاجي له راشي او د ده چې کوم داستان دی دغه دنیا ته وښایي. تاسو شتمن خلک به دې سره ضرور ودرېږئ. کاکاجي سره خبرې ترې کوو. کاکاجي دا راته ووایه ستاسو نوم سره حاجي محمد حاجي محمد صحیح ده جی. دا راته ووایه تاسو به کار روزګار مخکې څه کوو؟ جی ما بازار کې کار وکړ جی اوس نشم نشم کولی اوس مجبور نشم کولی او جامع مې هغه د 2 بچي هغه بدل دغه سبق وایي بس سکول وایي یو مزدور یا غریب یې کوم نه دې څه ته کار مزدور مونږ شو کو د سره شو کو ګوتې په خپل کړی شي دا تاسو ولې دا ګوتې کړی شي دا قدرتي کړی شي دا پیسې سره نه ما بدل لا یو دا کړی خو بس نو کله بس لګې دې راتلې هغه باندې بندي شي حکومت بند کړی دي. کاکاجي دا راته وایي تاسو چې مخکې روغ وئ نو په دغه کې به هم کار کوو د ګټو په درنګ کې اوس نن سبا څه کوو بیمار یې بس په کور پراته جی اوس څومره څنګه ټاټکي ګلکار سره چلو به را پرېوتې مو دا لاس مې مات دي حمله مې شاته تاسو ولیده یا ماته او بس نشم کولی بس موږ به څه کوو دلته کې دلته خو موږ نو کولی نه شو هغه چې کوم سخت کار هغه په پاکستان کې چا نشو کولی ما به کوو کویانو ته به داسې کوزېدم څونه کارونه به مې کول نو خلکو په مدار کو بس اوس نشم اوس پرېوتم دغه مې کور دی دغه مې کوټې دي دغه مې هغه دی هېڅ نو دغه نشته دغه نشته پیسې ټکه چې دا پرې جوړ کړو او باقي نور څه درک نه لګي او د وړو د سودا دغه تاسو ته خبر دی جیني ګران ګوړه ګران لاس ګران کړي نو دغه یو لګي چې کوم یو دیړي یو ورځ کې درې ورځې نو چې درې ورځې په یو دیړي باندې موږ ځان کوم نه 2 سره وړو چې نه وړو بلونه په داخل کو سبب موږ به خرڅ کوو. صحیح. کاکاجي دا راته ووایه ستا دا زوی زلمی دی داسې عمر ته چې د چا بچي ورسي نو د خوارۍ نه وځي خلک خوشحالېږي بیا هغوی وله خواري کوي مزدوري کوي نوکري کوي چې سبق چا ویلي خو دغه بچنګي ته چې ته ګورې تا ته په کټ پروت دی معذوره دی نو ته څه کوې خفه کېږي چې د خلکو بچو ته ګورې داسې غټ غټ بچي د هغوی خواري مزدوري وله کوي دی تا ته په کټ بچه یا دې اوس کومې نو اوس زما تاسو ته بیا ضرورت نه و دا د 3 څلور بچي ګرځېدل مزدوري نور هم کوله او نوکران دی به هم ډیټایر اوسه دې جیب به غټ ټول کې دنګ و دی به ډیټایر و دی به چې کوم نه ماله به چې کوم نه تنخوا هم راکول پنسن مې هم راکول فنډ مې هم راکول زه به نواب وم ما بیا څه ضرورت و خو ما بچي وې تاسو بچي وې دا 100 کال وي تاسو ته خبر غټه لږ دی خو به د خدای کار دی ما ته خو پته نه وه چې تاسو داسې انسان سره داسې مددونه کوي نو که ما ته دونه پته په وخت کې راغلي مو خو ډېر وخت کسان دي او په دې کلي کې خو چې کوم نه زه مشهور سړی یم ټول خلک دنیا مې پېژني یا ماما غریب دی. صحیح.
قدرمنو کتونکو د کاکاجي خبرې تاسو واورئ دغلته ترور ناسته ده د دې کاکاجي کور واله ده او د دې مرګري مور ده دې لم راځمه یو دوه درې خبرې ورسره کوم د دوی په ژوند باندې چې د دوی باندې څه تېرېږي څه کړمې دي څه سختې دي نو به تاسو ته ښیو ترور دا راته ووایه څه به وایې زموږ ډېر خلک دا وخت تاسو ګورئ ډېر پښتانه ولسوان دي خلک شته تاسو سره امداد وکړي دغه بچي ته چې ګورې د کور ته ګورې سم منه پاتې کېږي چې بار بار هلکان ناروان نو خفه شم ماته چې زما را دونه غټ زوی دی او دی معذوره دی ګرځېدی نه شي زموږ محتاج دی زه په لاس وینځم زه په خپله شوګر بیمار یم دونه طاقت مې نه چې دی ولامبم چې یو ورځ دارو ځان له کوم میاشت کال کې نه کوم بیا دقسې نه جوړه یو تاسو خپل هم د شوګر خپله شوګر بیمار یم او کور مو دغسې څه درک نه لګي بس په خدای پاک را باندې پردې راچولي کله وي کله نه موږ غرمه کوو نه خورو نو چاته نه وایو چې مو نه خوړه سوال مو خوښ نه دی او خدای ته مو کاته دي الله درته چې څه نصیب یې په هغې مو صبر دی دا راته ووایه دغه کاکاجي ویل چې زه روغ وم ما به د خښتو په درنګ کې کار کوو اوس په کور دی هغه هم بیمار دی نو ستاسو څه خوړل څکل څه دپاره څوک دله څه دغه درکوي وظیفه درکوي کلي کې که نه څه کوي دغه لیبر بوجۍ نیمه دانې د وسه وشي راولیږي څوک دا سرسایه رالیږي څوک اخ طرف کې دغه روجه کې څوک دا راولیږي بیا تکې ګزاره کوو پردي لاس ته هم کار پردي لاس ته کاته دي دغه ځوان زوی ته چې ګورې نو دا رارې زلمې د 150 کالو شو ده به موږ له څونه ګټه کړې وه څونه دغه چې نشته نصیب کې څوک اوس ته الله نه تمه کوو که تاسو راله څه وکړل الله دې د سره ښه وکړي امین قدرمنو کتونکو دغه ملګری به تاسو ته په سکرین ښکاري زما کیمرامین به تاسو ته وښیي چې هغه د خوارۍ نه وتی زه بار بار دغه ټکي له ټچ ورکوم چې د خوارۍ نه وتی دی خو بس معذوره دی ورته په کور پروت دی او کاکاجي چونکې عمر یې ډېر دی نو د دیاړۍ نه مو ته بل بیمار دی مسلې ورته ډېرې دي کور یې دغه حال دی چې کچا آبادي دا هم پرې راپرېوځي او زوی معذوره دی دوه چې کوم دی واړه دي د مزدورۍ نه دي کار کوم چاله ډوډۍ پخوم چې ودونه چاله خدمت کوم چاله جامې وینځم نو سړه تاوده راکړي واړوله راوړم انا سپړه در بچیه د خلکو خدمت کوم او ناجوړه یم څه کس کر راپرېوځم شوګر بیمار خو نه ټینګېږي دا د شوګر خو ډېرې هاي دوایان دي لګي په هغې ډېرې پیسې راځي هغې دپاره بس نو هغې دپاره یو بل نه یم خدمت وکړم څوک 200 راکړي څوک 500 راکړي جمع کړم نو بس دغه کوم په هغې دوایي وکړم صحیح کتونکو د دغه کور دغه کهاني وه دغه داستان تاسو واورېدو د دغه دردېدلې داستان د دغه کاکاجي دغه معذوره رور تاسو ته ښکاري په سکرین د سره خبرې کوم خبرې چونکې کولی نه شي خو بهرحال چې څه وایي څنګه یار ښایي که نه ستا څه نوم دی ابراهیم ابراهیم دا راته ووایه خپلې ولې یار څوک شوې ده مامیم کورم خراب دی ابراهیم ابراهیم ته زه کار څه یم خو خپلې له لاس وړي تکلیف دی ورته اوس هم تاسو ته به ښکاري خبرې خو نشي کولی خو په هغه تکلیف دی خپې یې د اوس هم درد کوي نو هغه خپل درد تاسو ته وښودو ابراهیم دا راته ووایه څه دې خوښي څه دې خوښي ماما کیک تعالی موږ کیک راوړو بابا د لمم نه راوړي نه ابو کیلې دله یو بل کې چادرې سو پرون ورکړې وې نسلې ته اوس مال راکړې بابي خلک ته وایي مور لا یو سن مال راکړې ماما کتونکو دا مور څه وایي مور دله یو بل بار پیسې ورکړي نو مثل 50 مال راکړي نور یو سره جیب کې ځان له په خواږه ماګر وړي نو دغه لګې لګې زه جمع کړم نو دیم په دارو له کله بودم کله په ځان له دارو یې وکړم څه درک نه لګي نو صحیح قدرمنو کتونکو ابراهیم په خوشحالېږي چې څوک له پیسې ورکړي څوک له څه ورکړي لکه د وړو خوی تاسو دغه خبرې مې اورئ زه د خپله جیبه دا ول واجد دا 500 روپۍ دله ورکوم په سکرین یې ځکه راولم په شیشه چې ابراهیم یې دې ته ډېر زیات خوشحالېږي پیسو ته نو زموږ دغه وسو په سکرین ښودلو مطلب هرګز دا نه دی چې موږ وښیو چې چا دله موږ پیسې ورکړي یا دا او چونکې خوشحالېږي په دې نو تاسو مرسته وکړئ د دې مرستیال جوړ شي ابراهیم دا واله په دې بدن له مم والې ها صحیح ده مم به پرې راوړي کیلې به پې ځان له والې اپیل دارو بابا چیدو
کتونکو ابراهیم ډېرې خبرې پړه دي خو چونکې هغه معذوره دی او ډیسیبل دی نو د خپل درد نه تاسو به هغه واقف کړي یې ډېره دردېدلې زندګي ده دلته د دې مور د شوګر دوایانې لګي د دې کور چې کومه خرچه ده د بجلي بیلونه نن سبا ډېر هاي بیلونه راځي تش ټکسونه دي که تروړې له ورځې په 1400 روپۍ نن سبا تروړه ده هر څیز داسې ګران دی نو د کور خرچې دي د دغه مور علاج دی د دغه بچنګي ساتنه د هغه پاملرنه ده د دغه کاکاجي سره ودرېدل دي ستاسو مرسته ډېره ضروري ده کاکاجي دا راته وایي تاسو سره موبایل شته او جی موبایل نمبر تاسو ته یاد دی خپل او جی مونږ یاد دی نمبر ووایي دغه ډېر خلک تاسو ګوري تاسو څوک مرسته کوي زمونږ نمبر 0343 دی 94 قدرمنو کتونکو دغه کاکاجي خپل نمبر ویلو پیره به به مو تاسو ته په سکرین ښکاریم که څوک دوی سره مرسته کوي په دغه نمبر سره رابطه وکړي ټیلینار سیم دی ولول دا نمبر به وایي کاکا 0343 94 847 دا زما نمبر دی بچیا قدرمنو که څوک دوی سره بای هند امداد کوي تخبی به جونګړو ته دی راشي په دغه نمبر دی کاکاجي سره رابطه وکړي دوی سره چې کومه ستاسو مرسته ستاسو کومه الله په لار کې څور کوي شوګر ګولې چې څومره یې کنه نو دا ان شاء الله ز خپل طرف نه دوی له دغه کما د شوګر ګولې څومره میډیسن چې د دوی لګي او ز خپل طرف نه ان شاء الله دوی امداد وکما او زما نورم په تغبه کې څومره خلک ته خو جیداد والا خ پیسو والا خلک ته نو غیلم دا پکار چې د خلکو سره مرسته وکي ځکه چې دا هغه جان ګټه ده ځکه چې دوی سره دا پیسې او دا دنیا دار سره پانی ده د نه اتل دي یو شیم سو کم ځان سره نه وړي نو مهرباني وکړئ دوی سره امداد وکړئ جی بالکل واجد بھائی الله تاسو له مجر در کې موږ د واجد بھائی په ترو باندې ترالو هغه من خبر کړو دا کاکاجي له موږ رالو تاسو کوشش وکړئ چې د کاکاجي سره ضرور مرسته وکړئ دنیا خو سم پاتې ده ما بل وزم ویلو پایو پروګرام کې اوس واجد بھائی ویل نو دنیا پانی ده پاتې ده هر څوک بزي نو کله چا ځان سره د هغه دنیا فکر پیدا کوي نو د کاکاجي سره مرسته وکړئ په سکرین د نمبر ښکاري دوی سره خپل مرسته ضرور وکړئ دوی سره ودرېږئ چې دنیا هم ښایسته شي اخرت ما د وخت او دو سړو لا غاړه ورکړه خپ مینا میتر خو لا غاړه ورکړه خپ مینا میتر خو لا غاړه ورکړه چا چې خادت ری زره مندلې نوا چا چې خادت ری زره مندلې نوا ما هغوس پیرو سیلو لغاړه ورکړه ما هغوس پیرو سیلو لغاړه ورکړه زپزان باندې مینو سره لاړم زپزان باندې مینو سره لاړم ما سو غټو مجبورو لغاړه ورکړه ما سو غټو مجبورو لغاړه ورکړه